سلام د هر څه درته سلام د منظور پښتون 99 دغه ویډیو په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل ده او د لر او د بر پښتنو په منځ کې ډیر زیات یو کشمکش پیدا کړی دی چې لکه د دې ویډیو او د دې خبرې څه مطلب کېدلی شي. په افغانستان کې مشاعره کیږي او دغه مشاعرې په دوران کې زمونږ یو شاعر دی هغه په سټیج باندې ولاړ او په دغه دوران کې یو کس راشي په غوږ کې ورته وایي چې د منظور پښتون حواله سره 99. نو د دې ویډیو د وجه نه ډیر زیات غټ مسایل د لر او د بر پښتنو په منځ کې راغلي دي. د اغزي افغانان په دې خبره باندې ډیر زیات سخت خفه دي. هغه هم دا غوښتنه کوي او دا خبره کوي چې ولی د منظور پښتون حواله سره ولی دا خبره کوي که چېرته کې دا خبره په پاکستان کې وي یا مطلب دلته کې په کوزه پښتونخوا کې دا خبره کېدلې نو دا بیا هم څه نه څه حده پورې خبره جوړېدلی شي ځکه چې ستونزه جوړېدلی شي یا دا خبره بل طرف ته تللی شي او دغه کس ته بیا مسله جوړېدلی شي. خو په بره پښتونخوا کې یعنی په افغانستان کې د دغه خبرې بندیز یا دغه خبره باندې خبره نه کول یا دغه منظور پښتون مشر روم غستل ولې په دغه باندې پابندي ده. دا یو غټ سوالیه نشان دی د څه د وایي چې پښتانه د لر او د بر کم چې مینهناک خلک دی کم چې پښتانه خلک دی هغه ډیر زیات خپه کړي دي او هغه په دې وجه باندې چې د دې وجه نور چې کم دا خلک دي کم چې زمونږ په منځ کې بې اتفاقي خوري هغې ته ډیر زیات یو غټ پوینټ میلاو شو دی نه او د دې نه ورته ځکه پوینټ میلاو شو چې یاره دا وګورئ که نه تاسو وایئ چې په افغانستان کې د منظور پښتون خبره کیږي هلته کې د پښتنو خبره کیږي هغه هم د پښتنو خبره کوي نو بیا وګوره ستاسو په افغانستان کې هم ستاسو په بره پښتونخوا کې هم د منظور پښتون هغه د نوم باندې پابندي ولګېده او بندیز پرې ولګېده نو دې د وجې پښتنو په منځ کې ډېر زیات یو غټ پوینټ راوجتېږي. خو به هر حال که موږ په بل طرف باندې وګورو په افغانستان کې 100% چېرته کې په اشاریاګانو کې نشم ویلی چې 0.000 دې کې چېرته یو مطلب په ټول افغانستان کې 2 کسه نشم ویلی یا 3 فقط چې هغه به چېرته کې د منظور پښتون په نوم اخیستلو باندې دا ما هسې یو خبره وکړه دا هم نشي کېدلی. به هر حال ټول افغانان 100% د سوچه په سوچه باندې هغه منظور پښتون خوښوي ځکه چې هغه د پښتنو لپاره خبره کوي د پښتنو حق غواړي هغه څه داسې هغه سړی نه دی چې په هغه باندې نوم باندې پابندي ولګولی شي. نو دلته کې غټه مسله زما دا ده او زه ځان له پخپله په سوچ او فکر کې یم چې څه مجبوري کېدلی شي چې یاره د دغې په وجه باندې په افغانستان کې د دغه سړي نوم اخیستلو باندې پابندي یا مطلب یو قسم له هغه نوم نه اخیستلو باندې. خو زما چې کوم غټ خفګان په دې خبره دی چې د پاکستان یعنی مطلب د پښتونخوا چې کوم پښتانه دي او د افغانستان چې کوم پښتانه دي د دې په منځ کې هغه درېمګړی کم چې دا بې اتفاقي راوستې هغه ته غټ پوینټ میلاو شو هغه ته غټ ثبوت میلاو شو او هغه به اوس د دې خبر نه فایده وچتې هغه به دا خبره کوي چې یاره دا وګوره وملیدو هلته کې پابندي ده په دې باندې افغانان خو دې خبره کوي. اوس نشم ویلی چې څه مجبوري کېدلی شي دلته کې او پوینټ دلته کې څه جوړېږي. زه په خپله باندې هم په دې خبره خفه یم 100% افغانان هم په دې خبره باندې خفه دي چې ولې دا کار وشو. افغانان ټوټلی په سوشل میډیا په کمنټس کې ایچ اینڈ ایوریویر ما وکتل چې افغانان په دې خبره باندې خفه دي دې خبرې مذمت کوي چې داسې نه ویل پکار. د دې نه غټ پوینټ میلاو شو هغه درېمګړي ته چا چې د لر او د بر پښتنو په منځ کې دغه بې اتفاقي خوره کړې. نو څه قسم د بې اتفاقۍ خورولو ضرورت ګورې نشته دی څه قسم خپل ذهن او خپل سوچ بل طرف ته د اړولو ضرورت نشته خبره غلطه ده زه هم وایم داسې نه ویل پکار. خو درېمګړي ته زموږ د پښتنو په منځ کې د لر پښتنو د بر پښتنو په منځ کې یو پوینټ میلاو شو چې بې اتفاقي خوره کړلی شي خو چې د دې بې اتفاقۍ ښکار نه شئ تاسو خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږو د ویډیو کې تر هغه وخته پورې ما مې تر شاته راکړئ اجازت د الله په امان.